الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موږ نن سبا په ډیر زیات غټ کرایسس کې یو. دا کرایسس د کورونا وایرس ته وجه نه ده، او کله چې مصیبت راشي نو د مسلمان او بل لفظ دی منافق د ده په ریسپانس او پر رد عمل کې ډیر لوی فرق وي. مؤمن چې دی د دې مصیبت نه ازمایش جوړ کړي، په ازمایش کې خپل اصلاح وکړي، او د اصلاح په برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو وینا مطابق لا یزال البلاء بالمؤمن حتی یخرج نقیا من ذنوبه. د دې مصیبت نه چې دا ختمیږي نو دی د ګناهونو نه پاک ساکي. نو زما ستا دپاره دا یو ډېره ښه موقع ده. الله دې کوي چې دا مصیبت زر تر زره ختم شي، او الله دې کوي چې زما ستا په هغې معیار باندې پوره اتراو شو، که معیار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښولی یخرجو نقیا من ذنوبه، چې د خپلو ګناهونو نه پاک ساک وتی. دویم کس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی هغه نان مسلم، نان مؤمن دی. غیر مؤمن چې د هغې دپاره منافق لفظ استعمال کړی دی، هغه منافق چې عقیدتاً منافقي کو عملاً منافقي، خو چې د دې کرایسس او د دې مصیبت نه فایده وانهلي، هغه دپاره الفاظ دي والمنافق مثله کمثل الحمار. دا بني آدم نه دی، ښه دا خر دی. د دې مثال د خر په شان دی، ځکه په خر کې دا یو خاص صفت دی چې لا یدرأ فیما ربطه اهله. دی په دې نه پوهېږي، دی په دې باندې نه پوهېږي. لا یدري فیما ربطه اهله، دی په دې خبره نه پوهېږي چې دی نایک دی ولې تړلی دی. ولا فیما ارسلوه، نه په دې پوهېږي چې دی نایک ولې اوس پړدم. نو موږ الحمدلله خره نه یو، موږ به په دې ځان پوه کوو چې موږ خپل نایک ولې تړلی یو. تړلو لفظ ته وګوره، د انګریزۍ لاک ډاون ته وګوره. نو لاک ډاون نه پر وروسته یو خطرناک لفظ د انګلیش بل دی شټ ډاون. شټ ډاون چې شي هغه بیا هر څه بند شي. نو زموږ هر څه بند شوي دي، موږ یې تړلي یو، خو موږ په دې پوهېږو چې موږ یې ولې تړلي یو. که موږ د خپلو ګناهونو نه ځان ایستل غواړو نو موږ به په خپلو ګناهونو نظر ساتو. نن د کوم ګناه انتخاب چې ما کړی دی هغه دا بې حیایي. ګوره حیا د بې حیایي په مقابله کې پرده ده، او پرده الله ته دومره خوږه ده چې د ایمان نه پس ډومبنی فرض په مسلمان باندې پرده ده. د مانځه نه مخکې پرده فرض ده، د اوداسه نه مخکې پرده فرض ده، او د حج نه مخکې پرده فرض ده. چې سړی بې پردې که نه، نه یې مونځ کېږي نه یې روژه صدقاري. نو دې وجې نه شیطان چې اوله حمله زما ستا په نیکه باندې کړې وه نو پرده یې تلر کوله. لیبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، هغه دا ټول سازش دې لکه چې دی بې پردې کي. نو نن زما ستا د بې پردې کولو دپاره د شیطان نماینده څوک دی؟ یهود. او د یهود د کار درې لارې دي. یوه دا چې سود یې عام کړی دی، دویم دا لیبرلیزم انې لادینیت چې د سړي د ذهن نه دیني سوچونه وباسي. د دې وجه نه زما ستا اکثر انکران یا اکثر صحافیان چې هغوی دې خبرې ته فکر نه رسي نه وایي دا خبره د خپلو ګناهونو سره مه کوریلیټ کوئ، بلکې بڑا دا خو یو واقعه ده کېږي پوخام شوي دا بیا به هم شي. دا هغه منافق والا کرایټیریا ده. او ښه خلق هغه دی چې هغه دې ته ګوري چېرې دا په موږ باندې دا حل ولې راغی. نو کېدې دا د لادینیت خلاف د دین په پیمانه باندې به ته سوچ کې. نو دویمه لار د یهود سره زما ستا د بې لارې کولو. یهود سره د شیطان نماینده دی. یو هغه بې حیایي پلاوي، یو هغه لیبرلیزم پیلاوي، او یو هغه سود پیلاوي. نو سود، لیبرلیزم او بې حیایي، فحاشي، په دې طریقه باندې هغه مسلمانان خرابوي. د فحاشۍ بیا دومره زوري چې کو ته فرض که د قرآن ختم کې
او ته یهودي ته وایي چې راشه نو راځي، خو که ته په پېښور کې په یو بورډ باندې یو برهنه تصویر لرې کوې نو پای خفه کېږي. اوس په پنجاب یونیورسټۍ کې یو تنظیم صرف دا په ساین بورډ باندې دا ایڈورټایز لګاو چې ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة. کوم د سوره نور دا آیات چې کوم خلق فحاشي خوري په مؤمنانو کې، نو د دې دپاره په دنیا او په آخرت کې عذاب دی. او ښکته ورسره لیکلي وو چې خپلې زنانه او خپلې جنکۍ خپلې تورسرې د ایډورټایز دپاره استعمالول په حقیقت کې فحاشي خورول دي. هغه ساین بورډ په اقتصاد کې انتظامیه لرې کو، او بیا ته سوچ وکړه چې د پاکستان اخباراتو ته هغه اپیل وکړو چې پیسې به درکو خدا شایع کوي، نو ټولو اخبارونو انکار وکړو. په اسلام آباد کې صرف یو اخبار چې وایي زه به یې شایع کړم. د فحاشۍ په شا باندې دومره غټ زور دی ځکه چې شیطان د هغې دپاره د ابتدا نه سټارټ اخیستی و تر اوسه پورې دی. زما ستا په معاشره کې یو زنانه ده یو نارینه دی. زنانه د دې کورونو هم رونق دی، د دې ماحول هم رونق دی. زنانه د الله تعالی هغه مخلوق دی چې الله یې همیشه فیور کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فیور کړی دی. او د دنیا دا ټول ښایست چې دی دا د زنانو برکت دی. خو په زنانو کې قیمتي زنانه څوک ته چې هغې ته مور وایي. نو د دې وجې نه ته ویلی شي چې دا ټول خلق د مور اولاد دی او مور زنانۍ. نو د جوړ د چوک نه والا تر سواړی پورې، او د سواړی نه والا د قصه خوانۍ پورې، د قصه خوانۍ نه والا د لاهور د انارکلۍ پورې، او د انارکلۍ نه والا د کراچۍ د بازارونو پورې. کاغه د پټان کالونی بازار دی او کاغه د صدر بازار دی، پای کې چې څومره انسانان ګرځي دا د مور اولاد دی. گویا کې مور د دې د راتلو باعث ده. نو زمونږ باندې د مور غټ احسان دی. د دې وجې نه مور دومره قیمتي ده، وایي چې که ته دوه لیڼونه جوړ کړې، یو طرف ته زنانه ولیڼې بل طرف ته نارینه وي. د زنانو په لیڼ کې قیمتي شخصیت چې دی مور ده، او د نارینهو په لیڼ کې قیمتي شخصیت پلار نه دی، قیمتي شخصیت خاوند دی. نو د ښځو دپاره د ټول نه قیمتي سړی چې دی هغه زوج دی، خاوند دی. او د نارینه دپاره د ټول نه قیمتي ښځه چې ده هغه مور ده. نو کله چې زنانه مور شي نو دا بیا ډیره زیاته قیمتي شي. د دې وجې نه اقبال چونکې په دې پوهېدو نو هغه دا خبره کړې وه، نه پرده نه تعلیم نه یہ ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد. مور به الو مور کېږي چې واده وکړي او خاوني. نو شادي شده خاتون به موري. نو چې کله دا موري نو نه چې څو پورې دی خاون نه او نگهبان مرد نه، نو تعلیم هم څه کار نه کوي او پرده هم څه کار نه کوي. نو د هغه زنانه ډیره قیمتي ده چې په هغې کې د مور د جوړېدو صلاحیت وي. ګوره د زنانو ډیر قیمت چې ته ورته ګورې چې څومره قدر یې الله کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا په دنیا کې یا په کائنات کې د ټولو نه قیمتي ذات دی. خو چې کله یو زنانه وله راځي او هغه ورته شکایت کوي چې ما ته خو داسې یو پرابلم او داسې یو مسله پیښه شوې ده، زما خاوند ما ته داسې الفاظ ویلي چې کیدای شي زما نه جدا شي، که هغه زمونږ جدا کړه تا نو زما بچي به بیا څه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي انګریزي کې چې وایي آی کانټ هیلپ یو، زه ستا امداد نشم کولی، د قانون تحت پتره د نه جدا کېږي. هغه ورته وایي زه به څنګه جدا کېږم. هغې ضد کوي، فریاد کوي او شور کوي چې د خدای رسوله زما بچي دي، که فرض که زما بچي زه هغه ته حواله کړم نو غرق به شي، که زما بچي زما سره پاتې شي نو د لوږې نه به مړه شي. نو زه خدای ته شکایت کوم ښه. نو دا اوس یو زنانه ده او د رسول الله سره باس دی، خو الله تعالی د هغې ملګری دی، د هغې زنانه نوم حوله دی. او الله تعالی په قصات کې آیاتونه رالیږي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. خدای د دې ښځې فریاد واورېد، دې الله ته شکایت کو، نو الله د دې مسله حل کړه، نو حل یې راویستو. ته ویلی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم موقف و د هغې خلاف د الله تعالی موقف راغی چې نه نه د دې سره به ښه کړو، نو د دې زنانه سره ښه وشو. نو ته ویلی شي چې کله جګړه راغلې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غونته کې شخصیت سره چې هغې باس کا او رسول الله یوه وی هغې بله وې، نو الله د هغې ملګرتیا وکړه. نو ګوره الله یې څومره ملګری شو. الله تعالی چې زنانه هغه زنانه خوښوي چې هغې خپل کور آباد ساتلی او د خپلو کور کې د خپلو خاوند سره ښیي. ځکه وایي ښه ښځه هغه ده چې خاوند ترې خوشحالی، او ښه خاوند هغه دی چې هغه وایي چې د خپلې ښځې دپاره ښیي. لیکن که فرض کړه دې زنانه او د نارینه په منځ کې څه اختلاف راغی، د دې نارینه او دې په منځ کې طلاق رالل،
نو دا زنانه چې دا په دې باندې بیا هم الله نښلي چې ګورې دا خو تا طلاق کړه خو زیاتی به ورسره نه کې نو ځای په ځای الله تعالی د ښځو د طرفه دی نو څه وایي لا تخرجوهن من بیوتهن د کور نه به یې نه وباسئ ګوره بیا الله د هغو ملګری دی بیا ورته څه وایي فاذا بلغنا اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف دا ښځې چې کله د دې دا وخت پوره شي عدت نو بیا به یې وباسئ ګورې په بېعزتۍ سره نه ښه که ایسته دی نو هم به یې په عزت وباسې که پاتې کېوله دی نو هم به ستا سره په کور کې په عزت سره پاتې کېږي د بېعزتۍ اجازت درته نشته او اوس به کم ځای کوټګۍ به وله نه جوړوه چې یو خاص کوټګۍ یې پای کې نه باتروم یا نه پکې کچن او نه پکې د هغې د دپاره څه پکې مکئ داسې به نه کوئ که نه وایي اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم هغه ځای به یې اوسوئ په کم ځای کې چې تاسو اوسئ څنګه چې تاسو اوسئ ستاسو چې څنګه قوتي او څنګه وسعتي او ستاسو څنګه کیپیسټي په هغې سټینډرډ به ورته اکموډیشن ورکوئ دا کمې ښځې ته کمې ښځې سره چې خاوند روان شوی دی او طلاقو ته نتیجې رسېدلې په دې الله دومره ننګ کوي بیا ورته څه وایي ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن تنګوئ به یې نه ښه چا سینه په خبرو او په پیغورونو او په کنځلو یې دومره تنګه کوي چې هغه غریبه وایي چې خدای پاکه چې چېرته دغه ته ودانګم خوړ ته ودانګم کو ډنډ ته ودانګم او بل دا چې که ستا بچی و هغې وله تی ورکوم دا یوازې ستا بچی خو نه دی د هغې هم بچی دی خو بیا هم الله د هغې په غاړه دی نو څه وایي فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن که چېرې ستاسو د بچو ته هغې تی ورکاو نو بیا به وله تنخوا ورکړې خاوند نو ګوره بیا د هغو سایډ یې واغست د دې آیاتونو نه دا پته لګي چې الله تعالی ټول د هغو په سایډ دی او د زنانو ډېر خیال ساتي دا خو الله خیال ساتي رسول الله څومره خیال ساتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم اول چې کومه خبره کړې وه مجلس جوړ دی او په کې خلک خپلې خپلې خوښې ښیي نو حضرت څه وایي حببا الی من دنیاکم النساء زما پر دنیا کې د ټول نه زیاتې ښځې خوښې دي پاک دامنه بیبي زما ډېره زیاته خوښوي نو ګوره په پرایورټي لیسټ کې په ټاپ باندې د ټول نه مخکې هغه چې واچوله زنانه یې واچوله بیا چې رسول الله آخري خطبه ویله نو څه یې وې په جنګ په دغه کې په حجة الوداع کې څه وې استوصوا بالنساء خیرا فانه عوان لکم د ښځو به خیال ساتئ زمانه وصیت قبول کوئ د هغې سره ښه کوئ ځکه دا ستاسو محتاجه دي او بیا ورته څه وي فاتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامان الله د خدای نه ویریږئ د ښځو سره ښه سلوک کوئ نو ګور رسول الله ملګری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو جګړه راځي درې تنه صحابه دي یو طرف ته حضرت علی رضی الله عنه دی بل طرف ته جعفر رضی الله عنه دی او بل طرف ته زید دی او هغه درې واړه په یو ماشومه باندې دعوه کوي چې دا به زمونږ کوئ دا د حمزه صاحب لور ده حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شوی دی او حضرت علی رضی الله عنه سره دلیل دا دی چې دا زما تره لور ده د جعفر رضی الله عنه سره دلیل دا دی چې د دې ترور زمونږ کره ده او د حضرت جعفر سره او د زید سره دا ده چې دا زما وریره ده نو ګوره د دوو کسو دلیل د نارینه په لیول باندې دی یو وایي د تره لور مې ده بل وایي وریره مې ده خو د یو کس دلیل چې دی هغه دا دی چې دا د دې ترور زمونږ کره ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانه سایډ واغست او بیا هغه ته حواله کړه او ورته وی الخالة بمنزلة الام دا به د جعفر کرئ ځکه چې د دې کرئ ترور ده او ترور په ځای د مور ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانه سایډ واغست بل طرف ته یو پیره یو بله جګړه راله او په هغې کې څه چلو یو انصاري زنانه ده او هغې خاوند طلاقه کړې ده او د هغې سره ماشوم دی نو هغه ماشوم چې دی خاوند یې ترې غواړي نو هغه زنانه چونکې ډېر خوږه عربي وي نو رسول الله ته شکایت کوي وایي د خدای رسوله دا ماشوم چې دی زما نه علي نو هغه عربی الفاظ څه وایي ان هذا کان بطني له وعاء دا ماشوم چې دی زما خېټه د ده دپاره لوښی و ما په دې کې دا ساتلی لوی کړی دی او بیا ورته وي وصدي له سقا او زما سینې چې وي هغه د ده دپاره چینې وي د به رودې وحجري له هوا او دې ماشوم زما په دې غېږ کې پروټیکشن او حفاظت موندلی دی نو چې دا درې دلایل یې ورکړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویې چې انت احق به ما لم تنکحي دا ماشوم به د سره نه وي دا به ستا سره وي نو ګوره بیا د زنانه فیور رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو نو د الله رسول د باندې مین دی او الله د باندې مین دی او کله چې ابوبکر صدیق غوندې شخصیت ته عمر غوندې شخصیت راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خپل حیثیت اندازه یې د دې نه پته لګي چې زمانه وروسته پیغمبر وی حضرت وی نو عمر به
عمر چې په کومه لار ځي هلته شیطان نه ځي. خو هغه عمر غوندې زورور سړی د زنانه خبرې ته سرنډر شو. هغه فیصله وکړه چې زنانه وله به مهر ډیر نه کوئ. نو چې کله هغه دا فیصله وکړه چې زنانه وله به مهر ډیر نه کوئ، نو یوه زنانه ورپسې راپاڅېده او ورته عمر ته دا خبره کړې. او زنانه څه خو یو بوډۍ ښځه ونه وي وآتیتم احداهن قنطارا، خدای پاک خو وایي چې که تاسو ورله ډېرې خزانې ورکړي نو واپس یې تمالی. نو خدای پاک خو په مهر کې د ډېرو خزانو ذکر کړی، ته څنګه محدود کې؟ حضرت عمر غوندې شخصیت زنانه ته سرنډر شو او هتیار یې وغورځول او دا الفاظ یې وویې چې اخطأ عمر واصابت امرأه، ښځې وګټله عمر خطا شو. هغه حضرت عمر رضی الله عنه یو بیبي ده او هغه پرېښې ده او د هغې په غېږ کې معصوم دی. د هغې معصوم عاصم نوم دی. عاصم د رسول الله د حضرت عمر فاروق زوی دی او چې د خپلې هغې طلاقې شوې ښځې په غېږ کې ولیدو نو واغستو دی. نو عمر غوندې زورور سړي نه به څوک سوالي چې واغسته. هغه معصوم عاصم جړل په خپلې مور پسې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه دی. هغه لاړه حضرت ابوبکر صدیق ته فریاد وکړو چې زما نه خو عمر زما بچی واغستو او هغه په ما پسې جاړي. نو ابوبکر فیصله څه وکړه؟ د عمر په حق کې ونه کړه، د ښځې په حق کې وکړه. ورته وی ریحها و فراشها و حجرها خیر له منک، عمره د دې خوشبویي، د دې مور خوشبویي، و فراشها او د دې سره یو ځای په بستره کې ملاسته او د دې غېږ ستانه د دې دپاره ډېره غوره ده، د ده دپاره ډېره غوره ده. دا ماشوم به د دې سره ستا سره بنی ښه تر څو پورې چې دی ځوان شوی نه دی. د دې دلایلو نه پته دا لګي چې دا زنانو په حق کې الله دی، د زنانو په حق کې رسول الله دی، دا زنانو په حق ته کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی، د زنانو په حق کې ابوبکر صدیق دی. لیکن دا زنانه شیطان دپاره ډېر آسان شکار دی او آسان چې زنانه چې په دې شیطان چې په دې حمله کوي نو په پرده باندې کوي. د دې وجه نه که ته وګورې د اکثرو زنانو په کپړې به نری وي او د هغې جامې به چې کله نری وي د هغې بدن به ښکاري. د اکثرو زنانو لوپټه داسې چې دننه پکې ویښته ښکاري او د اکثرو زنانه کو په خپله په شټلکاک بولقه کې هم بار ته راوتي نو د هغې سره چې کوم ماشومان یې جینکۍ یې هلکان به پټي جینکۍ به دې ښکاره کړي. په سر به یې لوپټه نه وي، جامې به یې داسې اغوستې چې سړي له به ترې حیا ورځي او د هغې نه پته لګي چې د دې دغه کې په دې بولقه کې دننه چې کومه پټه زنانه ده د هغې منټلټي د هغې ذهنیت چې دی هغه د بې پردګۍ طرف ته روان دی. په زنانو کې غټه خوبي دا ده چې دوی صبر کوي، غټه خوبي دا ده چې دوی تسبیح ډېرې اړوي، غټه خوبي دا ده چې دوی روژې ډېرې نیسي، غټه خوبي دا ده چې کوم چاته وویل چې یاره مدرسه کولاو شوې داخله پکې ډېره دي. خو غټه کمزوري دا ده چې بې پردې لباس یې ډېر خوښي. دې وجه نه ټول دکانداران په دې خوشحاله دی. وایي زنانه راځي مارکیټ ته او زموږ سوداګانې ډېرې ښې خرڅېږي. هغه کمیس چې د هغې غاړه ارتئ هغه ډېر ښه سیلې کېږي او هغه کمیس او هغه جامه چې په هغې کې برسټ راوتي، سینې راوتي او هغې بار هغه بوتان لګولي هغه ډېرې ښې خرڅېږي. دننه چې کوم دکاندار ناست یا په خپله دیندار یې خو هغه وایي څه وکړو نو ښځې دا اخلي. نو د دې وجې نه زنانه چې تاله راشي ته به ورته وایي چې خورې دا غاړه دې لږه پټه کړه، ته به ورته وایي ځکه شیطان په دې غاړې را روان دی او شیطان وایي چې یاره په دې طریقه باندې به زه دې بې لارې کولی شم. نو الله تعالی چې څنګه آدم علیه السلام د دې نه بچ کړی و، آدم علیه السلام وایي ربنا ظلمنا انفسنا، زما ستا دپاره مو اوس موقع ده چې مونږ خصوصا هغه کسان چې د شیطان په ګیره کې راځي او د شیطان د ټولو نه غټه ګیره چې ده هغه بې حیایي خورول دي چې د هغې زنانه ډېر زیات شکار دی. نو پکار ده چې زنانه په دې باندې ځان پوه کړي چې زمونږ الله په مونږ مین دی. ګوره الله تعالی د دې سره دومره ښه کړي خو دې پرې نه پوهېږي. لکه مثال په طور الله تعالی قانون دا راخ کړی چې د یوې زنانه ګواهي د دوو زنانو ګواهي د یو نارینه برابر ده. نو زنانه مروره شوه وی ښه ولې په ما کې څه چل دی، حالانکې الله ورسره ښه کړي چې ته ګواهي د چا خلاف کوې نو خو دښمني په سر هلې که نه. که یو سړي غلا کړې ده او یو زنانه وایي چې ما لیدلی چې د غلا کړی دی د هغې سړي ته دښمنه نه شوې. نو چې کله وایي چې ستا ګواهي نیمه ده یو بله زنانه به وګورې نو دغه سړی به اوس د دوو کورونو سره دښمني کوي او د دوو کورونو سره دښمني به نسبتا ګرانه. نو الله د سره ښه وکړل خو ته پرې پوهېږې نه چې نه ته د چا خلاف ګواهي کوې نو بله زنانه به ځان سره ملګرې کوې نو بیا به تاسو دوه شئ نو بیا به دغه سړی که ستاسو سره دښمني کوي تاسو ته پروټیکشن یا حفاظت میلاو شو. بیا زنانه ته دا ووي چې که د زنانه دیت د نارینه نه نیم دی، مثلا که زنانه چا مړه کړه نو 50 اوښان به ورکوي په روغه کې، که نارینه چا مړ کو نو دی به بیا 100 اوښان ورکوي. نو زنانه مرورې شوې. چې کله زنانه مرورې شوې چې داسې زنانه لکه بیګم رانه لیاقت علي خان د لیاقت علي خان ټبر وه
او د اسمبلی ممبر وه او کله چې دا قانون هغې ولید نو په اسمبلی کې هغې غویمه جوړه کړه او نورو زنانو غویمه جوړه کړه چې په موږ کې څه کمی دی چې په موږ به 50 وخاني او په نارینهو به 100 وخاني. نو څوک پې پوهېدل نه. نو یو عالم په هغې دغه کې و مولانا معین الدین لکوي، هغه وی یاره چې دا دغه مال راکوي سپیکر، او ورته وی زما زنانه ده زما ټبر ده که هغه چا وویشته نو څومره دیت پهیي؟ وی 50. وی 50 وخان به چاته میلاویږي؟ وی ماته. خو وی خدا نه خواسته که زه چا وویشتم نو بیا چې زما دا دیت په چاته میلاویږي؟ وی ستا ښځې ته. وی هغې ته به څومره میلاویږي؟ وی 100 وخان. نو وی دې وګټله که ما وګټله. چې کله خاوند مړ شو نو ښځې ته به 100 وخان میلاو شي، او کله چې ښځه مړه شوه نو خاوند ته به 50 وخان میلاو شي. نو په حقیقت کې خو د ښځو سره الله ښه کړي نه دي، د الله ورسره ښه کړي خو دې پې نه پوهېږي. نو هغه الله دې زنانو ته یو څو خبرې کوي چې ګوره دا کارونه کوئ. نو کم کارونه به کول غواړي؟ یو ورته دا وایي وقرنا فی بیوتکنا، ای زنانه کورونو کې اوسئ. زنانه په کور کې ډېره ښکلې ښکاري، زنانه په صادر کې په پرده کې ډېره ښکلې ښکاري، زنانه د دیوال نه اخوا ډېره ښکلې ښکاري. او کومه زنانه چې د کور نه بار ته وځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې منزل دیم بار ته نه ځي. وی الفاظ دا دي خیر مساجد النساء قصر بیوتهن، زنانه کو مونځ کوي نو د کور په ګوټ کې چې کوي نو دغه جومات ولا ډېر ښه دی. نو جومات ته چې نه وځي نو بازار ته خو باډو وځې نه، او چې کله ته بازار ته ووتې نو لم تزل فی سخط الله حتی ترجع، تر څو پورې چې زنانه واپس کور ته نه راغلي نو الله ته مروري، نو الله ته خپي. نو دې وجې نه ورته وي چې که الله نه مرورې نو کور کې نه، دا کور دا ټول ښایست په تا راټینګ دی. نو کومې زنانه چې د بازارونو د دفترونو خواهش لري اکثر وایي که نه وایي ښځې نر یو شی دی، وایي زه بس یو شی دی، زموږ 10 ټرکونه دي، 15 ډراوران یې نارینه کا، 15 زنانه راکړه چې زموږ ټرک چلی، خوشحاله یې پې. زمونږ په کارخانه کې 500 څوکیداران دي او ته چې وایي چې نه ښځې نر یو شی دی، جو 2.5 څوکیداران به نارینه یا 2.5 د زنانه ورکولی شي. زموږ په باغ کې مالیان دي یا زموږ دهقانان دي یوې کوي، نو ته وایي چې یو شی دی، جو راځه یوې له راولېږه زموږ دهقانه به شي یوه به کوي. مونږ خو چې دا قیمتي ده نو قیمتي شی کوري، قیمتي شی په پردی، او د دې غټ کار په تخلیق کې عیسی اخیستل دي، ځکه دا څومره مخلوق چې پیدا شوی دی دا د زنانو. ګوره زنانه دې نه غټ قیمت څه کیدی شي چې د ټولو پیغمبرانو میندې زنانه وې. داسې پیغمبر نه وي چې مور یې نه وي او مور زنانه وي، او د نارینه نه یې په دې کې ګټلې ده چې داسې پیغمبر شته چې پلار یې نه وي، خو داسې پیغمبر لا نشته چې مور یې نه وي. نو بیا وګټله عیسی علیه السلام پلار نه و خو مور یې وه، نو د مور ډېر قیمت دی. نو دغه زنانه ته وایي چې که خپل قیمت بړاوی که نه نو صحیح په دغه کې نو بیا داسې وکړه چې کور شخه. دویم ورته وایي چې لوپټه ساته، نو څه ورته وایي ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، په دې خپلو سینو باندې خپلې لوپټې راواچوئ. نو لوپټې نه به ګولیبند نه جوړی بلکې ستا دا سینه به پې پټئ، لوپټه به ستا غټئ. نو کومه لوپټه چې پای کې ویښته ښکارېږي پای کې مونځ نه کېږي دا لوپټه نه ده، او کومه لوپټه چې هغې نه تا ګولیبند راغستی شاته یې زوړنده کړي دا بیا لوپټه نه ده. نو لوپټه په ګریوان راواچوه چې پټی پکې ښه، څادر پې په سر راواچوه او ګریوان پې پټ کا. نو د کومې زنانه و چې داسې لباسي چې هغې پکې دننه ښکاري دې ته والکاسیات العاریات وایي، دا هغه زنانه دي چې دې داسې جامې اغوستي چې دننه پکې بربنډې دي، او چې بربنډې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جنت خوشبو خو د 80 کالو په فاصله باندې ځي خو په دې حرامه وي، د جنت خوشبویي د باندې حرامېږي. نو خو لوپټه درنه لوپټه او غټه لوپټه په سر کا. بیا ورته وایي چې ګوره یوازې په دې کار نه کېږي، ونقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، د خپلو سترګو حفاظت کوئ، بټ بټي چاته مه ګورئ، په کور کې دننه هم چاته بټ بټ مه ګورئ او په کور نه بار هم چاته بټ بټ مه ګورئ. د سترګو حفاظت چې دی وکړو د خپل عزت حفاظت دی وکړو. نارینهو ته موږ د سترګو حفاظت کوئ او زنانهو ته ځکه سترګې د شیطان د تیرونو نه، د شیطان د غشو نه زهریله غشی دی، د دې حفاظت وکړه. بیا ورته وایي چې ګوره ستا د ټول نه قیمتي ځای ګوره ستا مخ دی ښه، نو مخ په پټې، نو که ستا مخ کاری ته یې مخ پرده نه کې نه راځي، نو ورته وایي ولا یبدینا زینتهن، خپل زینت مخ کاره کوئ. او دا ماته ووایي چې داسې به څوکي چې هغه وایي چې د چهرې نه بغیر زینت شته، زینت خو ټول په چهره کې، داسې به څوکي چې چهرې نه بغیر به زینت تا ته پته ولګي، په سینډلو کې نه، دا په چهره کې د چهرې پرده به کې. او بیا ورته وایي چې ګوره چا سره د خبرو ضرورت راغی که نه، او څوک راغی نوکر چاچا راغی چېرې بي بي جي سره وړمه
نه کاکا کور نشته، د کور نارینه کور نشته، دا زنانه به جواب نه ورکړي چې ټماټر راوړه. نو دا الفاظ به دا څنګه وي؟ نو الله تعالی ورته چل ښیښه واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. کله چې نارینه ته نوکر ته تپوس کوي چېرې چې زه څه راوړم، نو چې دا ورته وایي چې ساګ راوړه، ټماټر راوړه، ای به غوښه کور شته کو چرګي نو راوړه، نو دا به دروازې نه اخوا وي ښه دننه به نه ځي. دا ورته الله وایي چې داسې مه کوه. او ګله کله کله په کور کې ټلیفوني او ټلیفون راشي او نارینه نه وي، نو که دا جواب ورکوي که نه، نو بیا ورته الله د ټلیفون چل ښیي ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. په ټلیفون چې خبرې کوې نو ډېرې نرمې نرمې خبرې مه کوه چې هغه درته چېرته چاره تړه ونه شي. فلا تخضعن بالقول، چېرې په دې کور کې خو نعوذ بالله کرپټ شخصیت دی، داسې چېرته ونه کې. خپله درشته سخت الفاظ وایه او په داسې لهجه کې وایه چې چا پړه کې را نه شي. ګوره ستا نه مخکې چې کومې زنانه په دنیا کې تېرې شوي دي، اسلام نه مخکې چې کومې تېرې شوې څه وې؟ عربو کې چې وې به یې ژوندۍ خښولې، هندوانو کې چې وې نو ښځه به یې د خاوند سره خښوله، یهودیانو چې وې عیسایانو هغه وې دا سره بني آدم نه دی. نو اسلام تعالی دوره قیمت درکو، خو اسلام صرف ستانه دا یو څو خبرې غواړي چې کور کې نه د خپلو سترګو حفاظت وکړه، لوپټه په سر کا، خبرې په داسې انداز کوه چې د هغې نه دا پته نه لګي چې ته بې عزته شخصیت یې. د دې وجې نه اقبال په دې باندې پوهېدو، نو هغه ورته دا ویلو چې ګوره زه درته یو نصیحت کوم ښه. اقبال ورته څه وی؟ اگر پاندیز درویشی پذیرې هزار امت بمیرت تو نه میرې. زه درویش یم، اقبال ځان ته درویش وایي، زما یو نصیحت په وانه ورې، ټول امت به مړ شي ته به ژوندی که دا دې واورېدو. څه دی؟ بطول باش و پنهان شو از یه عصر. ځان نه فاطمه رضی الله عنها جوړه که او د دې خلقو نه پټه شه ښکاره مه ګرځه، د چنایي په شانتې ښکاره مه ګرځه او زه ځان نه ډمه مه جوړوه، بلکې ولې که در آغوش شبیرې بګیرې، ته خو به مور جوړېږې، استا په غېږ کې به د امام حسین په شان شخصیت وي. نو چې کله امام حسین په شان شخصیت یو سړی موري، د دې نه بل قیمتي به څوک نو دا به الو کېږي چې ته مور یې، امور به ته الو کېږي چې ستا واده او ستا نارینه یي. د دې وجې نه اکبر الابادي په دې خبره ښه پوهېدو. دا هغه وی چې کله ما ولیدې چې زنانه بې پردې شوې، نو ډېر خواږه شعرونه دي وایي بې پرد نظر کل جو آئی چند بی بیاں. یو څو بیبیانې ما بیګا پرون بې بولقې ولیدې، بې صادره مې ولیدې، ټیټ لباس کې مې ولیدې. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا. ما له خو دوره خفه شوم چې ما چې په ځمکه ننوتم. خو اکبر الابادي وایي ما حوصله وکړه، زه پسې ورغلم، پوچا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا. ما ته تپوس وکړو چې خورې هغه بولقه دې څه شوه، هغه څادر دې څه شو؟ هغې ماله جواب راکو کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کې پڑ گیا. هغې ماله جواب راکو چې زموږ سړي چې دي که نه ټول ړانده شوي دي، د هغو په عقل هغه پرده ما اچولې ده، نو زه چې هر څه کوم ماته څه نه وایي. نو نارینه پې بد ښکاري. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو دعا ښوولې وه، اللهم انی اسألک الهدی، خدای ستانه هدایت غواړو، والتقا تقوا غواړو، والعفاف پاک دامني غواړو، او والغنا چې چاته م کنډو نه وي. چونکې اوس موږ په بد حال کې یو، نو موږ د الله نه چې دعا غواړو نو الو به غوښتی شو چې موږ په پرده یو، او پرده به الو زموږ ټیکي چې زموږ زنانه په پرده یي. دې وجې نه موږ راځئ چې صلاح وکړو، په کور کې به ساتر لباس اغوندو، ان هغه لباس چې پرده کوي. چرته به بغیر د لوپټې نه ځای نه جارو کوو، چرته به بغیر د صادر نه پخلی نه کوو، او د کور نه بار به د خپلو سترګو حفاظت کوو. د مخلوطو محافلو نه چې کوم ځای کې نارینه زموږ سره وي د هغې نه به اجتناب کوو. هېڅ چېرته به د ښځې سره لاس نه میلاوو. دا په کور کې ستا خور ولې نه وي، خو مصافحه د زنانه سره دا به مصیبت پیدا کوي. نو د مصافحه باندې به مکمله پابندي. په تنهایۍ کې به نه ډاکټر صاحب سره میلاویږو، او نه به د سیکرټري صاحب سره میلاویږو، او نه به د لیور سره یو ځای کینو. که فرض که داسې یو مقراله چې میلاوېدو نو ور به کولاوي چې خلق موږ ویني. د دې وجې نه الله تعالی چې د مسلمانانو او د زنانو او د نارینهو دپاره شریک کوم آیات را لېږلی او د سوره احزاب 35 نمبر آیاتو، سوره احزاب د ترتیب د قرآن کې 33 نمبر صورت دی، او په هغې کې الفاظ دا دي ان المسلمین والمسلمات، بېشکه مسلمان نارینه او مسلمان زنانه، الله دې کې چې موږ داسې یو، والمؤمنین والمؤمنات، مؤمنان نارینه او مؤمنان زنانه. ګوره الله د ټولو ذکر کوي. والقانتین والقانتات، تابعدار نارینه او تابعدار زنانه. والصادقین والصادقات، رښتینی نارینه او رښتینی زنانه. والصابرین والصابرات،
صبر کوونکي نارینه او صبر کوونکي زنانه، والخاشعین والخاشعات عجزي کوونکي نارینه او عجزي کوونکي زنانه، والمتصدقین والمتصدقات. دا ډېر ضروري دی. خیرات ورکوونکي، صدقه ورکوونکي نارینه او صدقه ورکوونکي زنانه. زنانه په دې لیول کې ښې دي ځکه چې الله تعالی په دې باندې د کور خرچه نه دی یخې. په اسلام کې دا دی چې زنانه سره هر څومره چې پیسې خو چېرته ورته نه وي چې ته به د کور خرچه کوې، نو دا ورته بچ شوه او عیسی د هر چا سره هر څوک یې برخه کوي، نو اکثر د دې سره اکاونټ کې پیسې ډېري نو که دې صدقه ورکوي. اکثر مدرسو کو ته تپوس وکړې یا د دې پیرانو نه تپوس وکړې نو زنانه وله چنده ډېره ورکړي. نو والمتصدقین والمتصدقات. چې کله کورونا کرایسس راشي نو په هغې کې بیا هغه کسان چې وایي کار ټول بند دی، نو د کومو کسانو چې تنخواه وه هغې ته خو به لږه ډېره تنخواه میلاو شي، خو چې د کومو خلکو دیاړي وه به څه کوي، نو دیاړیدارو غم به کوې. چېرې د دې دیاړي خو بند شو 500 روپۍ ورځ به یې اخسته چې دوی به څه خوري. نو چې زنانه او نارینه ټول په دې سوچ وکړي چېرې که زه د خپل دغه نه د خپلې ډوډۍ نه د دې خپل انګولي نه د دې خپل جیب د پیسو نه دې له ورکم، دا والمتصدقین والمتصدقات بشي. والصائمین والصائمات روجې نیونکي نارینه او روجې نیونکي زنانه. زنانه په روجو نیولو کې د نارینهو نه ښه دي او روجې فرضي روجې را روانې دي انشاءالله، خو نفلي روجو سره هم ځان عادت کول پکاري، خصوصا د شو قدر په میاشت کې چې شعبان ورته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ټولو نه زیاتې نفلي روجې نیوې، نو دا هم یو مقرره چې والصائمین والصائمات کې موږ راشو. او بیا ورته وایي والحافظین فروجهم والحافظات، او حفاظت کوونکي د خپلو شرمګاهونو نارینه او زنانه. نو کوم نارینه چې هغې خپل لباس دې صحیح اغوندي چې په هغې نه بې حیایي نه ټپکاویږي، دې حفاظت کوي، د سترګو حفاظت کوي. او زنانه هغه زنانه که هغه ډېرې روجې نیسي او ډېرې خیراتونه ورکوي خو چې لوپټی په سر نه وي نو والحافظات نه شو. نو دې وجې نه لوپټا بولقه په سرول او په خپل کور کې دننه په دیوال کې دننه کېناستل دا ډېر ضروري دي. والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، او الله ډېر یادونکي نه. الله ډېر یادې دي سره اکثر تسبیح خو غاړه دومره ارته چې هغه حافظینه کې نه راځي نو بیا هغه کار نه کوي. نو والذاکرین الله کثیر، دا ټول صفتونه چې پکې دا 10 صفتونه دي. اعد الله لهم مغفرة، الله دې له مغفرت تیار کړی دی. الله دې زموږ مغفرت نصیب کړي. و اجرا عظیما، او لوی اجر ولا تیار کړی دی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.